الرحیم سبق د هم اصطلاح ما هو کا بیان. د هر فن اور د هر علم والا یو خپل اصطلاح وي چې داغه اصطلاحاتو پرانا کې هر علم والا خپل اصول اور قواعد ذکر کوي. نو همدک کشان د مناطقه هم یو اصطلاح ده چې هغې ته اصطلاح ما هو ویل کېږي. د ما هو په ذریعې سره دوی د یو څیز د حقیقت متعلق سوال کوي. شارحینو لیکلی دي چې مناطقه او هر قسمه سوال په څلورو کلماتو کې منحصر کړی دی. په دغه څلورو کلماتو کې کو غور وکړی شي نو د دنیا هر قسمه سوال په دغه کلماتو کې منحصر دی. یو کلمه پکې ما ده، ما، دویمه ایو، اور دریمه هل، اور څلورمه کلمه لما. ما، ایو، هل، لما. دا څلور کلمات دي چې په دې سره مناطقه سوال کوي د یو څیز متعلق. کله چې د ما په ذریعې سره سوال کوي نو د دې مقصد دا وي چې په جواب کې یو داسې لفظ ذکر کړی شي چې د مسئول عنه تصور وسره حاصل شي. یعنی د کم سیز نه چې سوال شوی دی کنه نو جواب کې داسې لفظ داسې کلمه ذکر کې چې دا کم سیز متعلق سوال شوی دی داغه مکمل تصور ذهن ته راشي، د مسئول عنه تصور ذهن ته راشي. نو د دې وجه نه په جواب کې نوع هم راتلی شي، په جواب کې جنس هم راتلی شي، په جواب کې عرضیات هم راتلی شي. چونکه نوع وی کو جنس وی عرضیات وی چې کله په جواب کې ذکر شي نو دې سره د هغه مسئول عنه تصور حاصلیږي، نو دا راتلی شي. مثال په طور باندې قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمای واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه. د بعضو خلکو تلې به د قیامت په ورځ باندې سپک شي، د نیکو اعمالو چابړي به سپک شي، د بدو اعمالو چابړي به درانه شي. نو بیا د داسې خلکو متعلق الله رب العزت فرمای فامه هاویه، نو د دې ټکانه به هاویه جهنم وي. بیا فرمای وما ادراک ما هي، او تاسو ته څه پته ده چې دا هاویه ټکانه د جهنم چې دا څه څیز دی، دا د اور نه جوړه ټکانه چې دا څه څیز دی، هیبت طرف ته اشاره ده. سوال نو ګوره ماهیه سره سوال شو، ما، نو په جواب کې به جنس یا نوع یا عرضیات داسې ذکر کې چې د سوال چې د کم سیز متعلق شوی دی د هغې تصور ذهن ته راشي. ګوره رب ذوالجلال او فرمایل نار حامیه، دا یو داسې ور دی چې هغه سوځونکی دی، انتهایی تیز دی، دهکتا هوا آگ. نو ګوره دلته نار حامیه سره جواب وشو، سوال شو په ماهیه سره. خلاصه د خبره ده چې کله منطقیان سوالو کی په ما سره نو جواب کې به جنس یا نوع یا داسې عرضیات ذکر کې چې په هغې سره د مسئول عنه تصور حاصل شي. نو د هاویه وضاحت وشو کنه په نار حامیه سره. پوه شوې لکه دک شان بل مثال هم شته قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمای د فرعون اور د موسی علیه السلام واقعه چې فرعون موسی علیه السلام ته وویلې قال فرعون وما رب العالمین، ما سره سوال کوي دا رب العالمین د ټول عالم د ټول کائنات رب دا څه څیز دی، یعنی حقیقت یې څه دی. نو چونکې د رب ذوالجلال ذات مقدسه د دې ادراک ممکن نه دی، د رب ذوالجلال معرفت حاصلیږي په صفاتو سره، حقیقت ممکن نه دی چې د انسان په ذهن کې راشي. نو د دې وجه نه موسی علیه السلام جواب په صفاتو سره ذکر کوي قال رب السماوات والارض وما بینهما.
رب څوک دی؟ د ځمکو مالک دی، د اسمانونو مالک دی. او څه چې به د ځمکو او اسمانونو په منځ کې دي، د دې ټول کائنات، د دې ټولو مخلوقاتو رب ذوالجلال واحد رب دی. دلته غور وکړه، ما رب العالمین. فرعون چې کوم سوال کړو، نو دلته سوال په ما سره شوی دی. نو جواب چې موسی علیه السلام ورکو داسې عرضیاتو سره، یعنی داسې صفاتو سره، چونکې د رب پیژنګلنه او معرفت په صفاتو حاصلېږي، حقیقت زموږ ذهن کې نشي راتلی. نو جواب وشو په صفاتو سره. ورسېدې پې لکه. نو دا جی د ما وضاحت شو. دویم کلمه پکې څه وه؟ ایو. دا ایو دا د تعیین دپاره راځي. دا ایو مضاف وي، نو د دې مضاف الیه کې دوه خبرې دي. کو چرته د دې مضاف الیه متعدد وي، زیات وي، نو بیا به د ایو مقصد سوي په سوال کې بی به د متعدد کې د یو تعین، د یو تعین بیا مقصد وي. مثلا حضرت سلیمان علیه السلام او فرمایل یا ایها الملأ، ای زما وزیرانو، سردارانو، ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. بلقیس متعلق ایو کم، ایو مضاف ته کم مضاف الیه، او ایو سره سوال کوي لګیا دی. ایکم پتاسو کې بسوک وی، یأتینی بعرشها چې د بلقیس تخت ما ته راورسی، قبل ان یأتونی مسلمین، مخکې د دینه چې هغې فرمان بردار زما خواله راشي. یعنی د هغې د راتلو نه مخکې د هغې تخت په ما ته دلته څوک حاضر کی. نو دلته ایو مضاف ته کوم مضاف الیه دی، او کوم متعدد دی، کنه ډیر شي جنات دیوان وغیره ناستو سلیمان علیه السلام وړاندې، او وی فرمایل چې ایوکم، تم میں سے کون. نو ګوره د ایو مضاف الیه چې کله متعدد وي، نو بیا د ایو نه د سوال کولو مقصد څه لکه تعیین د یو کس مراد وي. یعنی تاسو ټولو کې به هغه یو فرد کم یو وي چې د بلقیس تخت ما ته راورسی. ورسېدی لکه. نو د ایو د تعیین دپاره راځي، خو چې کله مضاف الیه متعدد وي، نو بیا به تعیین د واحد مراد وي، د یو کس مراد وي. او چې کله مضاف الیه صفت وي، نو بیا به مطلب او منشا دا وي چې په جواب کې داسې فصل ذکر کا چې هغه فصل دغه سیز د نورو مشارکاتو نه را جدا کی، دغه جنس د نورو مشارکاتو نه را جدا کی. مثلا د تا ته وایم ایو شیء هو فی ذاته، لکه د انسان متعلق سوال کوم، الانسان ایو شیء هو فی ذاته، انسان د خپل ذات او د حقیقت په اعتبار سره سسیز دی. نو جواب کې به اوس ته ذکر کې داسې حقیقت مختصه چې هغه صرف او صرف د انسان سره خاص وي او انسان د نورو جنسونو نه را جدا کوي. نو هغه څه شی دی؟ حیوان ناطق. اگر چې حیوانیت کې وسره نور افراد شریک دي، خو د ناطقون په وجه باندې د انسان د نورو حیواناتو افرادو نه را جدا شو. الکه په پوه شوې که نه؟ نو ایون څه لپاره راځي؟ تعیین دپاره. خو کو د ایون مضاف الیه متعدد وي، نو بیا به مقصد څه؟ تعیین د واحد مراد به بیا. او کو چرته مضاف الیه صفت وي، نو منشا به څه وي چې په جواب کې به فصل ذکر کې، یا داسې ویلی شي الانسان ای شیء هو فی ذاته، جواب کې څه؟ ناطق. نو ناطق په وجه باندې د انسان د ما بقیه ټول حیواناتو نه را جدا شو. دریم لفظ پکې او حل. دا حل چې دی که نه، دا د نسبت خبری د وقوع او د عدم وقوع متعلق سوال لپاره راځي، چې باید نسبت خبری واقع شوی دی کو نه دی واقع شوی. د دې مثال لکه زه وایم هل زید قائم، کیا زید کڑا ہے، یعنی د زید د پاره قیام ثابت دی کو نه دی ثابت، زید ولاړ دی کو نه دی ولاړ. ګوره دلته زه د زید د پاره په دې جمله کې قیام ثابتولو متعلق سوال کوم چې آیا قیام ورله ثابت دی کو نه دی. دا قیام نسبت خبری
یعنی مال داسې خبر راکا چې الته هغه خبر کې داوی چې او زید د پاره قیام ثابت دی یا ثابت نه دی. نو هل سره سوال د څه متعلق کیږي؟ د نسبت خبری د وقوع یا د عدم وقوع متعلق سوال کیږي. هل محمود نائم؟ ایا محمود اوده دی؟ نو ګورل دا خوب د محمود د پاره ثابت دی کو نه دی؟ نسبت خبرلی ولا ثابت دی کو نه دی؟ نو هل سره د نسبت خبری د وقوع او د عدم وقوع متعلق سوال کیږي. دریم څلورم لفظ کوم هغه د لما. دا لما کې دا لام سره دا حرف جر دی او دا ما استفهامیه ده. نو لما د کثرت استعمال په وجه باندې د ما نه د الف حذف شو، نو لما پاتې شو، یا تخفیف په وجه باندې. نو دا لما دا مرکب دی د حرف جر او د ما استفهامیه نه، نو لما ته جوړ شو. او لما سره پر راځي دا د نسبت خبری د سبب معلومولو د پر راځي چې دا نسبت چې کم ثابت دی یا دا نسبت چې نفی شوی دی دا ولی نفی شوی دی وجه څه ده، او د کشان ولی ثابت شوی دی وجه څه ده. نو د نسبت خبری د سبب معلومولو د پاره لما راځي. لکه د دې مثال دته وایم، ما تا نه تاسو کو لما غیبتا، کیوں غائب تھے آپ؟ پرون غائب وی ولی، یعنی ستا د غیبوبت وجه معلومول غواړم چې ته پرون ولی نه وې. نو ته جواب کی وې لأنی کنت مریضا، اس لیے کہ میں بیمار تھا، زه مریض ما بیمار ما ځکه پرون نه وم. نو ګوره لما غبتا، نو دلته لما سره سوال شوی دی، مطلب څه دی؟ د نسبت خبری سبب معلومه چې ستا د غیبوبت وجه څه ده. پوه شو پیا؟ لکه دغه رنګ دویم مثال لأنی کنت مریضا، چاله کته روټه ولی نه خوري؟ آپ کانا کیوں نہیں کھاتے؟ لما لا تأکل، تو ولی روټه نه خوري؟ نو ته جواب کې څه وې چې ما روټه خوړلې ده، میں کانا کھا کے آیا ہوں، ما روټه خوړلې ده، زه موړې ما ځکه اوس زه روټه نه خورم. ګورل د سوال کې څه وایم بھائی چې بھائی ستا د روټه نه خوړلو وجه څه ده؟ آیا دا سیز دی نه دی خوښ، کنه موړ یې، کنه مونږ نه خفای؟ ډیر وجوهات کې دي شي. نو زاغه وجه معلومه ما چې ته روټه ولې نه خوري، نو تا وجه بیان کړه چې وای ما روټه خوړلې ده، زه موړ یم، خفه نه یم، یا مې دا سیز داسې نه ده چې دا سیز مې نه دی خوښ. ورسېدې؟ ها، نو دا د څلور سیزونه شو، ما، ایو اور هل، لما. نو مناطقه هر قسم سوال منحصر کوي په دې څلورو کلماتو کې. نو د مناطقو اصطلاح د ما هو، نو چې کله هم دی په ما هو سره د یو سیز متعلق سوال کوي، نو یاد ساته چې د کم سیز متعلق سوال کوي یا په سوال کې یو سیز به ذکر کړي مسئول عنه، او یا به دوه یا زیات، بل خو کې دی نشي. نو کو چرته مسئول عنه یو وو، نو یاد ساته په جواب کې با حقیقت مخصوصه راځي، یعنی داسې جواب به ذکر کوي چې هغه د مسئول عنه د ذات سره خاص وي، بل څوک ور سره شامل نه. مثلا الانسان ما هو، د انسان حقیقت څه دی؟ نو اوس په جواب کې داسې حقیقت ذکر کوي چې صرف د انسان سره خاص دی، بل څوک ور سره شامل نه دی. جواب کې به څه وي؟ حیوان ناطق. نو دا حیوان ناطق دا مجموعه د انسان سره خاص ده چې دا په بل چا کې نه ده. ناطق په وجه انسان بیا د نور افرادو نه راجدا شو، د دې ته حقیقت مختص وي. او کو چرته مسئول عنه دو یا زیاتو، سوال د دو سیزونو یا د زیاتو متعلق شو، نو یاد ساته هغه زیاتو متعلق چې کم سوال شوی دی، نو په جواب کې به ته حقیقت مشترکه ذکر کې، اوس به حقیقت مختصه نه ذکر کې. یعنی داسې جواب به ذکر کې چې د دې دوه او درو کم سیزونو نه سوال شوی دی، د ټولو د پاره جزء مشترک وګرځي، په دې ټولو کې چې کم جزء مشترک ته اک سیز به جواب کې ذکر کې. مثال په تور باندې
یو انسان ویلې الانسان والبقر والغنم ما هم، انسان اور بقر غوا اور غنم ګډي بيزي د دې څه حقیقت دی؟ نو اوس به ته جواب کې داسې جزء مشترک ذکر کوي چې د درې وانو سيزونو ته شامل شي. جواب کې به څه راځي الکا؟ حیوانون. نو جواب کې به صرف حیوان راځي. ولې حیوانیت اور حیات زندگی هغه په انسان کې هم ده، بقر کې هم ده او غنم یعنی په ګړو بيزو کې هم ده. ورسېدې نو دا جزء مشترک شو. او کو سره یو بل څه زیات کې، مثلا درخت انار ور سره زیات کې الانسان والبقر والغنم والشجرة الرمان ما هم. نو اوس به څه جواب کې؟ اوس به جواب کې راځي جسم نامی، بڑھنے والا جسم. نو هغه جسم چې پاک نمو راځي، بڑوتری راځي، اضافه راځي، غټواله راځي، نو هغه په انسان کې مرাজি وخت په وخت غټيږي. حیوان هغه رنګه ګډو بيزو کې مرাজি، غوا کې مرাজি اور ونه کې مرাজি. ونه معنی چې وخت لري کې غټيږي، نمو پکې راځي. یعنی جواب کې به د سه حقیقت مشترکه ذکر کې چې څومره مسؤلن هو په سوال کې ذکر دي چې دا ټولو د پاره د جزء مشترک حیثیت لري، په دې ټولو کې دا مشترک وي. صحیح شو؟ او کو چرته یو بل شیز به سره زیات کې فرض کا الانسان والبقر والشجر والشجرة الرمان والحجر ما هي. نو ګوره حجر دې مو سره زیات کو. نو اس په جواب کې سره راځي صرف جسمون برازي، جسمون. زکا کو تو جسم نامیون نو کانی خو نه غټی کی کنه. نو دا یو مسئولن هو د جواب نه پاتش، اوس به د دې مستقل بل جواب ورکړي. نو لہذا په جواب کې به د حقیقت مشترکه ذکر کې چې په سوال کې سونه سيزونه ذکر دي چې به د ټولو د پاره غ جزء مشترک ګرځي، دا جز په ټولو کې شامل وي. جواب کې به سره راځي جسمون. نو خلاصه د خبره دا شو چې اصطلاح ما هو کله چې په ما هو سره د یو سیز متعلق سوال وشي، نو په جواب کې به سره راځي لکه حقیقت مختصه. یو مثال میرا در کتاب ویل، دویم مثال د حقیقت مختصه دا دی لکه ما ویل الاسم ما هو، اسم کیا ہے، دا اسم څه حقیقت دی؟ نو تو کلمه تدل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه. دا اسم نحوی تعریف پوکې، نو دا اسم نحوی تعریف دا د اسم د پاره حقیقت مختصه دی. دا داسې تعریف ته چې دی کې صرف اسم داخل دی، فعل حرف پکې نه دی داخل. دک شان ما ویل الفعل ما هو، فعل کیا چیز ہے. نو دغه رنګ نحوی تعریف پیش کا دا د فعل لپاره حقیقت مختصه دی. الحرف ما هو، حرف کیا چیز ہے. نو دا حرف سے کم حقیقت نحوی تعریف تی، دغه تعریف ذکر کا دک حقیقت مختصه دی. المعرب ما هو، المبنی ما هو وغیرہ وغیرہ. نو دا ټول سيزونه چې کله ته د دې نحوی تعریف ذکر کې، نو دا نحوی تعریف په دغه مسئول انه د لپاره حقیقت مختصه وي. او چې کله په سوال کې دو یا زیات سيزونه ذکر شوي، نو بیا به جواب کې حقیقت مختصه نه راځي بلکې حقیقت مشترکه به راځي. داسې جواب به ذکر کې چې د ټولو سيزونو لپاره د ټولو سيزونو ته شامل شي. پوه شوې لکه دغه سبق شو ها.